بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة ما دام ذات الموضوع موجودة فضرورية مطلقة، أو ما دام وصفه فمشروطة عامة، أو في وقت معين فوقتية مطلقة، أو غير معين فمنتشرة مطلقة، أو بدوامها ما دام الذات فدائمة مطلقة، أو ما دام الوصف فعرفية عامة، أو بفعليتها فمطلقة عامة، أو بعدم الضرورة خلافها فممكنة عامة. فهذه بسائط. ولسی پرون سبق کم د قضیه تقسیم کړو په دې اعتبار سره چې حرف سلب د چا جز دی، موضوع یا د محمول یا د دوړو جز دی کنه دی. موږ ویل کې چې حرف سلب د قضیه په اجزاو کې د چا جز وي نو هغه ته ویل کېږي معدوله. به موږ درې اقسام بیان کړو. د موضوع جزوی هغې ته معدولة الموضوع وي، د محمول جزوی معدولة المحمول ورته وي، او که د دواړو جزوی نو بیا ورته معدولة الطرفین وي. ښه جي، بیا ورپسې موجهاتو بیان شروع کو، او په هغې کې دا قصه غونته کې کړې وه نو زر زر یې بیا متوقع دی. کله چې محمول ثابتېږي یا سلب کېږي موضوع نه، یعنی موضوع قضیه کې چې کوم نسبت دی که هغه سلبي او که ایجابي وي، دا به خامخا په یو کیفیت باندې مکیف وي د پنځو کیفیتونه. یو کیفیت د ضرورت دی، بل د دوام دی، او بل د امکان دی، او بل د امتناع دی، او بل بالفعل دی. او به موږ ویلو دغه کیفیت ته ویل کېږي ماده قضیه، او کم لفظ چې د دې نه تعبیر کوي دغه لفظ ته به ویل کېږي جهت قضیه، او دغه جهت چې کومه قضیه کې ذکر شي هغه قضیه ته ویل کېږي موجهه. ورسېدلې رباعیه هم ورته ویل کېږي. او به دا موجهات په دوه قسم دي. دا اوس سبق شروع شو نه. موجهات په دوه قسم دي، یو ته بسایط ویل کېږي او بل ته مرکبات ویل کېږي. بسایط هغې ته ویل کېږي چې هغې کې صرف ایجاب وي یا پکې صرف سلب وي، او د دې په مقابله کې مرکبات هغه موجهاتو ته ویل کېږي چې هغې کې ایجاب هم وي او سلب پکې هم وي. انشاءالله شارح یې راته سبا له بیانوي به. نو بسایط هغې ته ویل کېږي چې صرف ایجاب وي پکې یا صرف سلب وي پکې، او مرکبات هغې ته ویل کېږي چې د هغې حقیقت د ایجاب او سلب دواړو نه مرکب وي. دا خبرې شوې وي که نه؟ مرقات کې یاد وم. بیا مولوي صاحب بسایط چې دي دا اته دي، دي اته ذکر کړي که نه، نور هم ډېر شی دي، او مرکبات یې ذکر کړي دي. نو راځي اول متن کې یو څلور به دي، یو څلور بیا به د خیر سره شرې ته راکوشو، دا څلور به وایو. نه انتهي اسان دی ښه، او ټولو ته به انشاءالله یاد هم شي. تاسو لږ متوجه شئ. بسایطو کې اول نمبر چې ده ضروریه مطلقه ده. ضروریه مطلقه چاته ویل کېږي؟ د دې او د مرقات والا فرق دا دی چې هغو یو ترتیب سره ذکر کړي دي او په بل ترتیب سره. د دې کوم ترتیب ډېر زبردست دی، شرط عجیب والا. دغه ترتیب کوم یو دی؟ د ضرورت کم کیفیت د ضرورت د دې دلاندې څومره قضیې دي هغه ټولې په یو ځل ذکر کړي دي، څلور. بیا د دوام دلاندې دوه دي، بیا ورپسې هغه ذکر کړي دي، او بیا نو شپږ شولې، بیا بالفعل والا ذکر کړي دي، او بیا اخره کې بالامکان والا. نو دا ترتیب زبردست دی ښه. مرقات والا دغه شان ترتیب نه و. ښه جي، راځئ ورله اول نمبر قضیه چې ده موجهه هغه ضروریه مطلقه ده.
ذریه مطلقه چاته ویل کیږي چې د محمول حکم لګیدلې موضوع باندې ترڅو پورې چې ذات د موضوع موجود وي. زه دوه اصطلاحات بیانوم چې تاسو یې شي چې یو ته ویل کیږي ذات موضوع او یو ته ویل کیږي وصف موضوع. دا مرقات کې مونږ ویلم ذات موضوع چې بچا باندې صادق راځي هغه ته ذات موضوع وي. کل انسان حیوان نو کل انسان بدم صادق راځي بدې ټول راځي نو دا ټول چې د شی شلو ذات موضوع. نو مصداق موضوع پچا باندې چې موضوع صادق راځي هغه ته ویل کیږي ذات موضوع. او دویم د وصف عنوانی کم لفظ چې د ذات موضوع نه تعبیر کوي هغه ته ویل کیږي وصف عنوانی د موضوع. لکه کل انسان دا کل انسان لفظ نه د تعبیر کوي د زیات امر با کرنا نو دا څه شو وصف عنوانی شو. کل کاتب لیکل چې څوک کوي غزات موضوع شو. او کل کتابت چې کل کاتب دا لفظ کتابت دا وصف عنوانی شو. په دې خبره پوه شولې. اوس راځي اوله قضیه ضروریه مطلقه ده. ضروریه مطلقه چاته ویل کیږي چې د محمول حکم لګیدلې موضوع باندې ایجابي او که سلبي وي ترڅو چې بالضرورت لګیدلې محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالضرورت خو ته یاد دی په وجوب او ضرورت هغه کیفیت د ضرورت او د وجوب هم چې ویلو چې محمول موضوع ته ثابت وي امکان نه لري چې دی لري شي یادم دی کنه. بهرحال محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالضرورت ترڅو چې ذات موضوع موجود وي د موضوع افراد موجود وي دغه محمول حکم په ضرورت لګي. لکه مثال کل انسان حیوان ترڅو چې د انسان مصداق موجود وي ذات انسان زید امر بکر نو بالضرورت به ته حیوان ثابت وي. تاسو کېدل شي چې انسان وي او حیوان نه وي. په خبره پوه شولې. دا یو لنی دوه زده کې ان شاء الله به نور یادېږي. ذری مطلقی څه تعریف ده محمول حکم لګېدلې موضوع باندې بالضرورت ترڅو چې ذات د موضوع موجود وي ټولي وي دا تعبیر د یاد شي. محمول حکم لګېدلې موضوع باندې بالضرورت ترڅو چې ذات موضوع موجود وي. مشکل شته پکې. هجی دویم نمبر دی ذکر کړی د مشروطه عامه مرقات کې دایمه مطلقه پسې وکنه دای وکم یو شواله ضروریه مطلقه دا اولم نمونه یاد کړی و مرقات کې نمونه یاد کړی خو ضروریه مطلقه تعریف خو شو مخکې راځي پسې مشروطه عامه وی وقتیه مطلقه منتشره مطلقه دا څلور وایو بس دا بیات کو ضروریه مطلقه مشروطه عامه وقتیه مطلقه او منتشره مطلقه وی هو ضروریه مطلقه اذا شو کنه ازي دویمه قضیه لا مشروطه عامه دې څه تعریف دی محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالضرورت مقشان خبره چالو ده خپل تمویل ترڅو چې ذات موضوع موجود وي د څه بدلته نه وي محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالضرورت ترڅو چې ذات موضوع موصوف په وصف عنوانی سره یعنی ترڅو چې ذات موضوع کې د وصف عنوانی موجود وي. لکه کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا بالضروره کل کاتب چې کنه هر لیکون کې دا بغوتی خوځيږي خو ترڅو چې لیکل کوي او بالضرورت به غوتی خوځيږي. پوهه نشوي خبره مالي کل کاتب متحرك الاصابع كل كاتب موضوع متحرك الاصابع محمول ده ثابت شو او بالضرورت خو مادام کاتبا ترڅو چې کتابت پکې وي وصف عنواني دلته موږ تحرک د اصابع او ثابت کو کل کاتب ته خو او بالضرورت هم ثابت کو خو ترڅو بوري چې کل کاتب کې د وصف عنواني یعنی کتابت وي نه پیږي ترڅو چې کتابت وي ګوته بخوځيږي. تعبیر به وضاحت کوم محمول مشروطه عامه دا قضیه موجهه ته ویل کیږي بسیطه ته
چې محمول حکم لګېدلی موضوع باندې بالضرورت ترڅو چې ذات موضوع موصوف په وصف عنوانی سره ترڅو چې ذات موضوع کې وصف عنوانی د موضوع موجود وي پیږي به کنه څو شو دوا دریم نمبر د وقتیه مطلقه مقشان تعبیر وي دې څه تعریف ده محمول حکم لګېدلی موضوع باندې بالضرورت په وخت معین د موضوع کې دا آسان شول د موضوع کوم اوقات دی باقي کې یو معین وخت کې به محمول حکم موضوع باندې بالضرورت لګېدلی محمول حکم لګېدلی موضوع باندې بالضرورت په یو وخت معین د موضوع په اوقاتو کې موضوع ډېر اوقات دی باقي کې یو معین وخت کې به حکم لګېدلی لکه کل قمر منخسف بالضروره هر سپوږمۍ چې دا بخړوي بالضرورت بخړوي دا کله چې د سپوږمۍ او د انور ترمنځ ځمکه راشي اصل کې د انور رڼا چې ځي کنه د انور اصل کې د خپل منور دی او دا نور رڼا ورکوي دې ته سیاره ویل کېږي راسه به دې خبره مانی او دا چا او دا زمکه شولا سپوږمۍ شولا دغه شانور څه چي دي دیو کې خپل رڼا نشته دي د انور غبې لګي د انور رڼا چې بچالېږي بس غلطه هغه منور وی رڼا پکې او چې انور رڼا بنه لګي بس هغه به خړی اوس زمکه غونډې ده کنه نو په کومې سامان چې د انور رڼا لګي او هغه دې سامان ورزي بنظم کرے سے تاویږي نو هغه بس ورځم بدلیږي اوس وګورئ موږ دې کې تقریبا انور باندې راخیږي اوس تر برابرېږي ویږي به دې خبرو او کله دا سی وشي دغه شان پس پوګمې مانیم د انور رڼا لګي نو سپمې ښکاری کله لګي سي لګي نو خلک وي دی ورځ سپمې د کبډې رئیسې لګي لکه شانډې رشي نه دوه ورځې د درې اخیره کې دا چې مکمل سپمې مان انور لګي 16 15 13 ورځې سپمې چی ویږي په دې به ورځ د انور لک شان جدا کیږي د ازمه کې منس کې ورزي نو به اسمه چې کوم دی هغه پورور کمیږي بهرحال خپل مقصدی خبر لراشي د انور رڼا لګي بچا باندې سپوږمۍ معنی هغه منور وي کله دا سی وشي د ازمکه دا راشي د انور سپوږمۍ مینستا نو به د انور رڼا لګي په ازمکه معنی او د ازمکه سورې زی سپوږمۍ لګي نو سره د دینه چې 16 سپوږمۍ او شپه مثال به تور معنی به هم سپوږمۍ ټکه مخکاری خړه وي ولی د ازمکه هغه سورې به ورغلي ویږي په دې معنی نبی خلق سوی دغه قضیه کل قمر هر قمر چې دی دا به منخسف فی کله بالضرورت به منخسف فی کله چې د دې مینس کې څوک راشي زمکه راشي پوهه شولې په دې خبره باندې دا کوم یو شوله وقتیه مطلقه چې محمول حکم لګیدلی موضوع باندې بالضرورت لګیدلی په یو وخت معین د موضوع کې هجی څلورم نمبر منتشره مطلقه دې څه تعریف دی چې محمول حکم لګیدلی موضوع باندې بالضرورت په یو وخت غیر معین کې مخکې معین وس څه مشکل پکې شته نو به ته عبارت دی وای به محمول حکم لګیدلی موضوع باندې بالضرورت په یو وخت غیر معین د موضوع کې لکه مثال خدي څه مثال ویلو تنان دي اچھا جی کل انسان متنفس بالضروره هر انسان چې دا سا اخلي بالضرورت اخلي نو متنفسن ثابت شو کل انسان ته په یو وخت غیر معین کې خاص وخت نه دی هر وخت کې سا اخلي دا کنه دا څه دې چې پیدا دي تر مرګ پورې هر وخت کې سا اخلي نو وخت غیر معین کې وته متنفس والے ثابت شو ټولې څو قضیې شولې څلور ووري بیخا اول نمبر ذریه مطلقه محمول حکم لګیدلی موضوع باندې بالضرورت ترڅو چې ذات موضوع موجود وي به اور پسې مشروطه عامه محمول حکم لګیدلی موضوع باندې بالضرورت ترڅو چې ذات موضوع موصوف په وصف عنوانی او دریم نمبر وقتیه مطلقه
محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالضرورت په یو وخت معین د موضوع کې منتشره مطلقه محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالضرورت په یو وخت غیر معین د موضوع کې نو ضرورت چې کوم کیفیتو دا غي قضیم پورا کړل خو ته وګورئ فإن كان الحكم فيها کچریو حکم بده قضیه کی بضرورت النسبت چې نسبت ضروری دی ماده مذات الموضوع موجودتا ترڅو چې ذات موضوع موجود وي نفذ ضروریه مطلقه په نه شولې به ضروریه مطلقه وي او ما دام وصفه یا ترڅو چې وصف عنوانی د موضوع موجود وي به وته څوي فمشروطه عامه مقلت لګوي ښه ان كان الحكم فيها بضرورة النسبة ما دام وصفه مشروطا دا ما دام وصفه دی لکه چاغه کی غلطی صحیح کی ښا ما دام او صفته لیکلې ده دا ټیک کوي ما دام وصفه فمشروطة عامة او في وقت معين غسر لګوي فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة نسبت ضروری دی ضروری في وقت معين په وقت معين کې فوقتية مطلقة سبوتوي وقتية مطلقة بوتوي أو غير معين فمنتشرة مطلقة دامل تولقوي فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة في وقت غير معين فمنتشرة مطلقة ازدشوا لي لا عندي راشي قوله فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة قد يكون الحكم تصبد رقزي کې کله حکم چې هغه ثبوتی وي او کله سلبي وي نو کله هغه حکم ثبوتی دغه حکم دغه نسبت که سلبي وي او که ثبوتی وي چې ضرورت پکې وو نو څلور قضیه تی جوړیږي او ته وایي قد يكون الحكم کله کله وي حکم في القضيه بقضيه کې کما قضيه کې الموجهه کې څنګه وی حکم چې بان النسبه الثبوتيه او السلبيه چې دا نسبت ثبوتی او یا سلبي چي دي ضروريه دا ضروری دي ضروری څه مطلب یار منګ ویلي ضرورت چاته ویل کی چې محمول موضوع تداسي ثابت وي چې کلم امکان نه وي چې تلری شي امتناع په ناراضي ممتنعات الانفکاکی ضروری مطلب دا چې دا محمول با منوي الانفكاك جداوالي ان الموضوع د موضوعنا بهر حال دغه قضيه موجهه جدا بان النسبه الثبوتيه او السلبيه چکل ضروری وي نو على احد اربعه اوجه غیر سره ولګوي کیدا خبرې ده بان النسبه الثبوتيه او السلبيه نسبت ثبوتيه او سلبي چکل ضروری وي نو على احد اربعه اوجه دا په څلور قسم معنی دي خیالم ده کنه یو د اربعو یو د څلور وجوه نبوي څلور وجوه دي هغه کې به یو خامخاوي چې کله ضرورتو کم راځه ولا الاول ان ضروريه اول دا چې دا نسبت به ضروری وي محمول حکم چې په موضوع لګي دا به ضروری وي ما دام ذات الموضوع موجوده ترڅو چې ذات موضوع موجود وي یادم شي کنه مثال لك كل انسان هر فرد انسان نه حیوان دی او بضرورت حیوان دی خو ترڅو بوري چې مصداق د انسان موجود وي ذات انسان موجود وي حیوانیت به ثابت وي بضروره او دا د موجبي مثال شو ثبوتی مثال سلبي ولا شيء من الحجر بانسان بالضروره یو شیم د حجر نه انسان نشي کېدلی بالضروره دلته انسانیت نفي دی د حجر نه او بضرورت نفي دی ترڅو بوري چې د حجر افراد موجود وي په دې وخت کې د قضیه ته نوم ورکول کیږي تاسو لګبر وګورئ څه وته ضروریه مطلقه ضروریه ورته ځکه وایي ځکه جهاد د ضرورت دی پکې کنه یار او مطلقه وته ولي وایي ځکه جی چې نه په وخت باندې مقیده ده لکه مطلقه عامه او منتشره وقتیه مطلقه منتشره کې چې وخت دی دغه شان وخت دی کې نشته او نه پکې وصف عنواني باندې مقیده ده لکه څنګه چې مشروطه عامه کې وصف عنواني دی پیږي کنه نو ضروریه او ځکه وایي چې دی کې جهاد د ضرورت دی او مطلقه او د ځکه وایي چې په وخت یا په وصف عنواني باندې مقیده نه ده او ته وګورئ فيسمى القضيه مسمى کیږي قضيه حين اذن بدی وخت کې ضروريه مطلقه په ضروري مطلقه سره
دا ضروریه او تولی وی له اجتماعها علی الضرورت ځکه دا قضیه مشتمله په ضرورت جهت ضرورت باندې او عدم تقییدها تقیید الضروره او دویم دا مطلقه او ځکه وی چې دا ضرورت مقید نوي بالوصف العنواني او الوقت وصف عنواني یا په وخت سره پیږي پیږي څه برابر دویم مشروطه عامه برم ذکر کړي وکنه چې محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالضرورت ترڅو چې ذات موضوع موصوف به وصف عنواني ذات موضوع کې د وصف عنواني کتابت موجود وي نو تحرک د اصابع او باورلا ثابت وي الثاني انها ضروريه دا قضیه به ضروری وي خو ورته کې به خبره بدله ما دام الوصف العنواني ترڅو چې وصف عنواني ثابت وي موږ ویلو کنه چې موجود وي چاته موجود وي وصف عنواني ثابت وي چاته لذات الموضوع ته د موضوع مصداق ته لکه مثال کل کاتب دا ذات دا کل کاتب موضوع ده او متحرك الاصابع ورلا محمول لدی ولا ثابت کو هر کاتب چې د کتبه خوځيږي به ضرورت خو غره هر وخت نه مادام کاتبا ترڅو چې هغه کاتب وی دا کتابت پکې ویاله ولا شيء منه بساكن الاصابع یو شی نشتره د موضوعنا یعنی دا کاتبنا بساكن الاصابع چې داغه ګوتې دی ولاړی وی ولاړی بالضرورت دی ولاړی او مادام کاتب او ترڅو دا کاتب وی دا څه کېدل چې لیکل کې ګوتې ولاړی كم ندور رسید فتسمى حينئذ مشروطه عامه دی وخت دې ته ویل کېږي مشروطه عامه برګوري مشروطه او ته وی وی ځکه چې دې کې قید لګیدل شرط پکې لګیدل دي شرط څه دي ترڅو چې وصف عنواني ثابت وي موضوع ته دا شرط دی پکې کنه عامه او ته وی عامه وای ځکه بل یو قضیه روانه دغه ته صرف مشروطه وای صرف مشروطه هغه خاص ته د خیره مرکباتو کې به وایو او ته وګوره مشروطه عامه او ته وی اشتراط ضرورت وای ځکه د ضرورت شرط دی شرط بالوصف العنواني دا ضرورت چې دی هم دا مشروط دی مشروط په چا سره مشروط دی بالوصف العنواني سره نو مشروطه شولا او عامه او ته وی ولکون هذه القضيه چې دا اعم دا قضیه اعم ده من المشروطه الخاصه مشروطي خاصه نه غره روانه دراده خیره کما ستجیو تاسو پوه شولې نو دا عامه شول هغه خاصه ده ځکه دیتا مشروطه عامه وي غیر د مشروطه خاصه وي الثالث دریم نمبر وقتیه مطلقه وکنه محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالضرورت په یو وخت معین د موضوع کې موضوع په اوقاتو کې چې یو معین وخت وقت بلګیدلې و ته وګورئ الثالث ان هذا نسبت چې ضروريه دغه نسبت به ضروری وي په وخت معین په یو وخت معین کې به وي ضروری وي لکه مثال کل قمر موضوع ده منخسف وتثابت شلو او بضرورت وتثابت ده سموي بخلوي خو کله یو خاص وخت د قمر کې د قمر ډیر اوقات دی باغ کې یو خاص وخت یادو اکم وخت ده وقت حیلوله الارض تعالی چې حیل شزمکه بینه د سپومي او بین الشمس او د نور ترمنځ ولا پوه شولې بي ولا شيء مثال ولا شيء من القمر او یو شیم د قمر نه نشي کېدلې یعنی قمر نشي کېدلې بمنخسف خړه بالضروره بالکل نشي کېدلې خړه کله وخت التربیه په یو خاص وخت کې چې د تربیه وخت دی اصل کې فدا کم فلکیات ولدي هغه دولس بروج مقرر کړي دولس برجونه وزينا للناظرين څنګه بروج وزينا للناظرين کې صاحب جلالین ټول ذکر کړي دلته دولس بروج دي ښه برجونه او د انور چې دی یا د نور سیارات ډیر شي دي ښه مشتری او مریخ او عطارد او دغه شاندي او د ځمکه په کې دا نیپچون او پلوټو دا نه هوته رسیدلی نن سبا پلوټو په ټوله کې لري دي انوارنا ځمکه په دریم نمبر کې تقریبا دیو په دغه برجونه کې وخت تربیه غي ته ویل کېږي چې د ځمکه او د انور ته نور چې دی انور دا په درې برجونه کې وي
دغه شان وخت تسلیث هغه ته وایي چې څلور برجونه کې وي هغه کتابيږي دغه شان تسدیس هغه ته ویل کېږي شپږ برجونه کې پوهیږئ کنه نو وخت تربیه کې د نور چیرې اجي سي ابدا پس پموي باندې صفا لګي بالکل نو پموي صفا اخکاری ځکه په دغه وخت کې د نسبه کلی شي نو په دغه وخت کې یعنی کله تربیه وخت وي د نور رڼا چې دا ډایرک زی په چا باندې لګي سپموي باندې نو په دغه وخت کې خړواله سپموي نه سلب دی خړواله په کلم نشرات لري ځکه د نور رڼا لګي پیږي کنه نو وایي ولا شيء من القمر نشي کېدلې قمر بمنخسف خړه بالضرورت نشي کېدلې خړه دا کله وخت د تربیه چې کله تربیه وخت وي په دې وخت کې وتنوم څه وي فتسمى حينئذ وقتيه مطلقه وقتيه مطلقه وتوي الګه وقتيه وتوري وي ځکه قید د وخت پکې دی کنه او مطلقه وتوري وي ځکه بل وقتيه روانه ده مقيده ده لتقييد الضروره وإذا الضرورت مقید دی بالوقت بوقت سره ځکه وته وقت وي او مطلقه وتولي وي وعدم تقييد القضيه باللا دوام دا خبره پکې وکي مطلقه وته ځکه وي چې لا دوام سره مقیده نه دا ځکه وته وقت مطلقه وي ښه الرابع څلورم نمبر انها ضروريه في وقت من الاوقات څلورم نمبر کوم یو منتشره مطلقه محمول حکم لګیدلې موضوع باندې به ضرورت په یو وخت غیر معین کی راسي به ان هذا نسبت چې ضروريت نه به ضروري به خو په یو وخت په وخت من الاوقات په یو وخت د اوقات کې هر وخت کې نه او کوم وخت کې یو غیر معین کی نو وخت پکې منتشر وي که قولنا كل انسان هر انسان چې متنفس ساخلی بالضرورت يخلي وقت ما په یو وخت د اوقات کې معین وخت نه دی چې سبخه ولا شيء من الانسان نشتري انسان چې ساد ناخلي بالضروره وقت ما په یو وخت د اوقات کې سابقه مخاخلي الکه دې ته فتسمى منتشره مطلقه دې ته منتشره مطلقه وي جسم منتشره وتولي ويجي وي بدې کې وخت چې متعین نه دی غیر متعین دی نو ګوي وخت پکې خور اور دی او مطلقه وتوري وي منتشره مطلقه وتذکوي مطلقه چې دلته د لا دوام قید نشته وي فتسمى منتشره مطلقه لكون وقت الضروره وذك وقت الضرورت چې فيها په دې قضيه کې منتشر دی اي غیر معین دی هم دغه شان وعدم تقييد القضيه مطلقه وتذکوي چې قضيه